مردود رجم شیطان وی الله. د ښکلي سوات ښکلي نظارې دغه وخت نورې هم ښایسته شوي چې کله د ضلع صوابۍ د شاه منصور شیخ اعزاز الحق شمس صاحب د خپلو شاګردانو په بلنه سوات کوکارۍ ته راتګ وکړو. د شیخ صاحب د رارسېدو په وخت د علاقې خلکو د دوی درون هرکلی وکړو او ګلونه یې پرې وشیندل. مرحبا 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 چراغلی زمون کلی تسالار محترما چراغلی زمون کلی تسالار محترما گلونا غوړو درتا پلار محترما. په دې روحي پرور پروګرام کې د کوکارۍ، جامبیل، دنګرام، ګړاسا او د نورو خواوشا کلو جوماتونو امامانو او د علاقې خلکو په ګڼ شمېر سره شرکت وکړو. د پروګرام باقاعده آغاز د تلاوت کلام پاک نه وشو د نظامت سیمواري قاری شهزاد ترسره کوله. د ستورو په وجو باندې خلک سمندري کم بحري او بري لارې وي مسافر د هغې په ذریعې سره لارې تلاش کوي. که چېرته دغې ستوري لارې رڼا خپله پرېږدي یعنې بې روښانه شي رڼا پکې نه وي نو مسافر ته به ډېر مشکلات وي خپل مقصود ته به ونه رسي. دغه د نور او برکتون نه ډک محفل کې قاریانو صاحبانو خوږ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړې چې د علاقې هواګانې ورسره هم خوږې شوې. وای فاطمه خپلو خپلوانو ته جاړې په سلګو صحابانو ته بابا جان خوري آروي بابا نبي سلطان خوري من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما مشر میلمه شیخ اعزاز الحق صاحب د دین اسلام په رڼا کې ژوند تېرولو باندې بحث وکړ. د کوکارۍ په علاقه هغه دوه مدرسې چې په کومو کې بعد دیني تعلیم ورکولی کېږي د هغې د پرمختګ لپاره دعاګانې وکړې. د دنیا یو کار کوئ هم پکې دې ته ګورئ چې الله رانه رضا کېږي او که نه رضا کېږي رانه چې نه چې الله رانه ناراضه شي. هر یو کار به مو الله رب العزت برابر کړي. دې ته تقوا ویلی شي. لا ثانیې ثالثې تر درېیم کال پورې د طالبانو او د څلورمې درجې نه واخلي تر تخصص وړې دورې حدیث او تخصص پورې افتتاح شو. د دې افتتاح دې الله مبارک وګرځوي. که دې کې طالبان وي او که دا شان عوامي ما سره دا کلمات وایي. بسم الله الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. مبارک شي مبارک. شیخ صاحب د وینا وروستو دوی د ذکر اذکار لپاره چې کومه طریقه وښودله او ذکر الهي شروع شو نو د محفل خوند نور هم سیوا شو او د ډېرې جذبې له وجې نه بدنونه په رپېدو شو. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله
إلا الله محمد رسول الله. د پروګرام په اخره کې د ملک د سلامتۍ او د دینی مدرسو لپاره دعاګانې وغوښتې شوې چې ورسره دغه د رحمتونو او زړه راښکونکي پروګرام پای ته ورسېدو. امید لرم چې زموږ دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. د راتلونکي یو بل پروګرام پورې خپل ورور صمد انجم له اجازت راکوي. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.